أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. سورة یونس 99 نمبر آیت. په دې آیت کې الله تعالی یو خاص مضمون طرف ته اشاره کړې ده. هغه مضمون دا دی چې ایمان او د نیکو اعمالو توفیق د الله تعالی یو لوی نعمت دی چې باقي نعمتونه د په مقابله کې هیڅ هم نه دي. څنګه نور نعمتونه الله تعالی په خپل اختیار کې تقسیموي او مخلوق له بدی کې اختیار نه دی ورکړي. دغه شان د کې دا نعمت هم الله تعالی تقسیموي، هر چاته پوری اختیار نه دی ورکړي. او د رستنی الفاظونه معلومیږي د رستنی دویم آیاتونه چې دا توفیق الله تعالی هغه چاته ورکړي چې خپل عقل صحیح استعمال کړي. نو دې ځکه یو څو خبرې ضروري شوي. یو دا چې ایمان او د نیکو اعمالو توفیق به هر چاته نه ملاويږي، ځینې کسان ته ملاويږي. او دویم د هغه ځینې کسانو ذکر د چې چاته به ملاويږي نو د هغه سړی د چې خپل عقل صحیح استعمال کړي. نو چې کم کس عقل بیخي نه استعمالوي نو دا هم د ایمان او د نیکو اعمالو نه بهر پاتې کیږي، توفیق په قسمت کې بیا نه. او کم خلک چې عقل استعمالوي لیکن صحیح نه استعمالوي بلکې تعصب او د حسد په بنیاد باندې غلط استعمالوي نو دا خلک به هم د ایمانی توفیق نه بهر پاتې کیږي. در دې غون آیات دو آیاتونو خلاصه شو. الله تعالی ولو شاء ربک که خوخه به د ربستا لآمنوا ایمان براوړې من هغه چا فی الارض بزمن کې كلهم طول جميعا طول په یو ځل باندې. یعنی الله تعالی کده سکړي وي چې د خلکو باندې جبري ایمان نه وړي وي، جبر بزور باندې او دا اختیار دې لري کړی وي نو بیا به ټول ایمان نه وړي وي. دویمه دا چې الله تعالی به دې ته نه کتلې چې دا ایمان مستحق دیو کنه دی، د نیکو اعمالو د توفیق مستحق دیو کنه دی او ټول له ایمان ورکول او تقسیمول نو ټول دنیا و مسلمانان شي وي، لیکن بلې کې بیا حکمت نه پاتې کېدو، فائدې نه پاتې کېده. نو الله تعالی دا څه وکړل چې کم کسان عقل نه استعمالي، عقل غلط استعمالي نو هغه د ایمان نه محروم کړ او باقي کسان د ایمان په نصیب شو. پر بل جمله کې الله تعالی وي افانت تکره الناس حتى يكونوا مؤمنين. آیا ته زبردستی وکي به خلکو باندې تر دې چې دا خلک مؤمنان شي؟ دا تاسو او استفهام د انکار د فرض د تاسو خبره نشته. یعنی نبی علیہ السلام په خلکو باندې زبردستی نه کوي، ځکه ایمان راوړل او ایمان توفیق په نصیب کول دا کار د الله تعالی دی. ایمانی توفیق الله ورکوي او الله تعالی هغه خلکو ته توفیق نه ورکوي چې کوم عقل غلط استعمالوي یا نه استعمالوي. دا غي نه بعد پیغمبر سزور په خلکو باندې وکړي څنګه په زور ایمان نه وړي. د دې مخاطب نبی عليه السلام دی، لیکن دا تعلیم دی امت ته په شان د نور مضامینو باندې. د دې مطلب دا دی خلکو ته خطاب دی چې خلکو د الله تعالی پیغمبر په دې باندې مکلف نه لري تاسو په زور مسلمانان کی. تاسو ته قرآنی دلایل شواهد وړاندې شو، تاسو ته پاره د ایمان راوړلو لار معلومه شول چې عقل صحیح استعمال کړي، عقل استعمال کړي او صحیح استعمال کړي نو ته توحید لار په خپل معلومه کړي. که تاسو عقل صحیح نه استعمالوي یی محمل پر د غلط استعمالوي د حسد او د کینې په بنیاد باندې ته ایمان نه محروم کیږي. د الله تعالی پیغمبر په تاسو باندې بیا زور نه کوي چې خامخا تاسو مسلمانان کی. نو الله تعالی افانت تکره الناس ایته به زبردستی کې په خلکو باندې حتی یکونو مؤمنین تر دې لپاره چې تر دې پورې چې مؤمنان شي. ندی دا معنی نه چې د الله پیغمبر زبردستی کول او الله باندې کوم څه مطلب نه دی، بلکې دې مخاطب نبی علیہ السلام او تعلیم دې امت ته چې امت تاسو باندې زبردستی نشته، تاسو سره خپل اختیار پاتې شو. اوس تاسو خپل خوغه د ایمان راوړي هم ټیک ده، کړي راوړي هم ټیک ده، خو چې کم عقل نه استعمالي او غلطی استعمال هغه بر توفیق نه بهري هغه بالکل نشي راوړي، دا به سره اختیار هم نشته. په دې دویم آیات کې دغه مضمون مزید وضاحت. الله وما كان لنفس نشتره د حس او نفس لپاره ان تؤمن چې ایمان راوړي الا باذن الله مگر راوړي به توفیق د الله تعالی باندې. مخکې مضمون نور واضح شو. ويجعل الرجس
او ګرځي ګندګي علی الذین په هغه کسانو باندې لا یعقلون چې عقل صحیح نه عقل نه کار نه اخلي. نو دا مخکینی مسلې وضاحت شو. د دې حاصل دا دی چې هیڅ یو کس په خپل مرزي باندې ایمان راوړي نشي تر څو پورې الله تعالی توفیق نه ورکړي. او توفیق چاته نه ورکړي؟ هغه خلکو ته نه ورکړي چې کوم عقل صحیح نه استعمالوي. دا حاصل شو. دا مضمون په نورو ذکرو کې په نورو اندازونو هم ذکر شوی دی. یو بل ذکر کې الله تعالی د بنی اسرائیل کې د آدم علیه السلام د قابیل او د حابیل واقعیا نبی رسول ته وایي چې دعوت بیان کا چې د خلکو ته پته ولګي چې ګورې کوم خلک عقل صحیح نه استعمالوي غلطي استعمالوي نو هغه به د قابیل بچاند کې گمراه کیږي هم بلار کیږي په بیمانه کیږي به هم. اول ته دا مسله واضح کړي د حسد او کینه چې کوم د انسان د ایمان نه محروم کوي. متعصبات قومي مسلکی مذهبي او دغه شان د انفرادي دا ټول چې کوم دي نه باعث دي خبرې د انسان به د حق مذهب نه محروم پاتې کیږي د حق دین نه به محروم پاتې کیږي بچه په لارو باندې به لازمي روانيږي. نو الله تعالی وایي نشته د هیڅ یو نه بس د پاره چې ایمان راوړي په خپل اختیار باندې الا باذن الله مگر توفیق د الله تعالی به راوړي. ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون او ګرځي الله تعالی ګندګي په هغه کسانو باندې چې د عقل نه کار نه اخلي عقل صحیح نه استعمالوي. ګندګي نه څه مراد شو؟ ګندګي نه مراد د غلط عقیده او د غلط عقل استعمالولو غلط نتیجې شو. کم خلک عقل صحیح نه استعمالوي غلط استعمالوي نو دغه خلکو نه بس څه کیږي دی وشر کې اخته کیږي کفر کې وخت کیږي په ظلم کې وخت کیږي په حرامو کې وخت کیږي. نو دا ګندګي په هغه چا په سر باندې راځي چې کوم خلک عقل صحیح نه استعمالوي او هغه خلک چې کوم دین عقیده ګندګي الله تعالی لري ساتي هغه ته د ایمان توفیق ورکړي چې کوم خلک د عقل صحیح استعمال کوي. قول انظروا ورته وایي پیغمبره چې وګورئ ماذا فی السماوات والارض چې سدي په اسمانونو کې او بزمګه کې د عقل د صحیح استعمالولو طریقه د عقل به صحیح استعماله نو صحیح استعمال طریقې دا ده چې زمکه و اسمانونو ته وګوره. اسمانونو کې تاسو د ستوري سپوږمۍ نور په نظر باندې راځي او دا شین چته ته په نظر باندې راځي. زمکه تاسو بیسا مخلوقات نه او دغه مخلوقاتو نظام تاسو ګورئ چې څنګه د دې نظام چلیږي. دا رزق د هر مخلوق کغټ کچې د رزق د کم ځای نه حاصله یې څه پکې د ولګي نه نمرې د ژوند د اصول څنګه د کوم شزونه ضرورت د کوم ځای نه حاصلېږي دغه ټول چې ته په دې باندې تفصیلی نظر واچي ته په دې مسله باندې ورسېږي چې دا یو لوی ذات مخلوقات دي او دغه ذات ټول مخلوقاتو لپاره مستقل نظام چلوونکی ذات دی. ته په دې پوه شې یو کچې کور نظام د بغیر سرپرست نه چلیږي د دومره دنیا د دومره بې شماره مخلوقاتو نظام څنګه چلیږي نو ته په دې انجام باندې ورسېږي چې دلته یو لوی ذات شته او دا نظام دغه په اختیار کې چلیږي. دې باره کې علما یو واقعه هم نقل کوي د امام ابو حنیفه رحمه الله رضمانی چې یو دهری سړی او د هغې د امام ابو حنیفه رحمه الله مناظره وټاکلې شوه او دهری په دې عقیده باندې د الله تعالی د وجود نه منکر و. امام ابو حنیفه رحمه الله ته ثابتوله چې الله تعالی وجود لري نو کوم ټیم چې وټاکلې شو د هغه ټیم نه امام ابو حنیفه رحمه الله د خپل عقل او سوچ په بنیاد باندې لږ نه وخت لاړ. هلته چې ورغی نو دغه دهري چالاکیانې شروع کړې چې ته د مسلک یو لوی امامي ته د ولي نظر باندې خلک ګوري د وادي خلاف ورزي وکړه په ټیم رانه حاضر نشولې. امام ابو حنیفه رحمه الله ورته وایي ما باندې نا وخت په دې وجه چې منځ کې نیار او دریاب پیدا هغه دریاب باندې را پورې وتلو لار نه نو زه لږ ایثار شوم خو د هغې نه بعد په خپله ونې راکټ شوې وتوږلی شوې ټرک والی شوې کښته جوړه شوله او زه ور وختم په خپله روانه شوه دې ځای کې ته یې راورسول. نو دهري ورته ویل دا خو بیخي ناممکن دي دا دې داسې دعوا وکړه چې بیخي سمون نه خوري دا نشي کېدی دا دروغ دی. نو امام ابو حنیفه رحمه الله ورته وایي وړه کښتۍ په خپله باندې نه جوړېږي او نه روانېږي دا دومره لوی کائنات او دومره لوی نظام د کوم ځای نه په خپله باندې چلېږي دا خو ته په خپله باندې ومنله د کښتۍ په خپله د جوړېدلو قایل نه یې دومره دنیا د نظام په خپله چلېدلو څنګه قایل شوې دهري حق حیران شو. نو دا دې ځای کې چې کوم دی دلیل عقلي دی عقل صحیح استعمالولو طریقه ده چې ځمکې و اسمانونو کې نظر وکړه کوم څه چې په نظر باندې ته درلو به دغه کې سوچ وکړه چا پیدا کړلی زندګي څوک ورکوي د ژوند وسایل اسباب د څوک برابروي او نظام یې څنګه چلیږي په خپله باندې په دې نتیجه ورسېږي چې یو ذات موجود دی الله تعالی دی. نو دا دلایل توحید شو. وما تغني الآیات
وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون او هیڅ به کار نه راځي نخي والنذر او يرول یا يرون کی عن قوم لا يؤمنون دس قوم بارک چې هغه یقین نکي د ځکه کې دا مسله واضح کړي چې کوم خلق عقل غلط استعمالي تعصب په بنیاد باندې غلط استعمالي نو عقل غلط استعمالونکو خلقو د لپاره دا دومره زمکه واسمانونو کائناتو کې چې څومره نشانې دوی نه او څومره پیغمبران دوی تراشي څومره واز نصیحت ولا خلقو تراشي او دا ټول هر څه ته په تفصیل سره بیان کی او بده معنی پوهیږي چې دا ټول نظام الله چلای تر یو دین او شریعت مکلفي او که باقي عمل ونه کړي نو تاسو به سنگین سزاګان ملويږي دا هر څه ته پیشم کی لیکن چې کوم خلق عقلونه په تعصب کې پټ کړی دي نو هغه بیا هم ایمان نه راوړي تعصب یو داسې شی دی لکه مثال به تور الله تعالی انسان له سترګې ور کړی دی خو یو انسان له سترګې پټ کړی نه غړی نو دا په هیڅ نه سترګې به یوسف نه دا مثال دا هغه چا چې عقل لري او استعمالي نه په عباسیاتو کې لګولې دي او دغه دنیاوی لوبه تماشې دنیاوی محبت پای کې ډوب دي او دغه عقل نکار نه اخلي دویمه مثال چې عقل اشتا لیکن غلط استعمالي دا مثال د هغه سترګو د جسترګي لري نظر برابر دی لیکن غلط نمبر چشمه لګولې نو چې غلط نمبر چشمه لګولې نو هر شی به د غټ ښکاری بدل بخکاری لري شی به نږدې ښکاری نږدې شی به لري ښکاری او دنه به بيغي وارو پر خطا کړی نه مو پوهیږي چې څه وکړي نو تعصب او کینه چې کم دان د غلط نمبر چشمه ده دا چې کله تعصب انسان له تراشي هر شی د الټه ښکاری پر چي شي هر خبره د کګه ښکاریږي په هیڅ اعتماد ناراضي نو دې ځکه چې الله تعالی دغه عقل غلط استعمالولو او غلط استعمال راضي په دنیوي محبت او دویم په کینه زد حسد سر راضي د سر عقل استعمال غلط تر تکاږي کوکش استعمال ورانش نو په دې صورتونو کې بیا د سکاسته ته هر څه پیش کې سمر دلایل پیش کې سمر نصيحتونه ورته کې سمر علامات په خپل سترګ باندې نه په دې کس باندې به ایسا سره مونږ کې به ایمان رانه وړي نو په دې وجه اکثر مفسرین لیکلي دي چې لا يؤمنون بالعناد والحسد کم خلک چې حسد او د عناد د وجه کینې د وجه ایمان نه راوړي هغه ته نشانی او ير ورکول څه فائدہ نه کوي نو چې کله د دوی حالات دسي شو چې بدلایل سره دلایل ته نه ګوري عقل نه استعمالي که استعمالي د عقل بغلط دغه به کینو حسد کې پټ کړي دي تکبر کې پټ کړي دي اوس هغه چې کوم دي د عقل کار سي نه ورکی هر شی ته بدل ښکاریږي نو ویل دوی حالات دسي شو فهل ينتظرون الا مثل ايام الذين خلو من قبلهم ویل دوی مثال د سواغله با ظاهري حالات مطابق چې ګویا دوی انتظار نه کوي الا مثل ايام الذين خلو من قبلهم مگر بشان د ورځو هغه چې تیری شوی د مخکره دوی نه ایام نه مراد هغه ورځې د مراد چې کوم ورځې د عذابونو ورځې وي او په تیرو متونو باندې هغه راغلي وي دې مطلب دا دی چې کم کسان په دی لیول باندې د عقل نه استعمالي غلط استعمالي د کینې د وجنه نو دغه سي حالات د تیرو کافرانو مکه چې کم کافران تیر شوی دي د هغه هم دغه لیولو چې عقل غلط استعمالو یا نه استعمالو نو انجام داش په دې باندې سنگین عذابونه رالو او دوی هلاک شو کم خلک چې موجوده زمانه کې هم عقل نه استعمالي غلط استعمالي د کینې او د حسد په وجه باندې غلط استعماليږي نو د دوی حال وای د سی وګڼه چې ګویا د تیرو عذابونو په انتظار باندې دي هغه عذابونو به خامخ راځي دی حاصل شو نو دوی انتظار نه کوي الا مثل ايام الذين مگر بشان د ورځو هغه خلو من قبلهم ترشوی د مخیره دوی نه نو چې کله دوی حالات د سي د تیرو عذابونو خلقو د عذابونو ګویا چې منتظر دي نو ورته وایا قول ورته وایا فانتظروا تاسو انتظار کوئ عذاب ته منتظر اوسئ ان معکم من المنتظرین زه هم تاسو سره د انتظار کوونکو نه یم تاسو به انتظار کوئ چې عذاب به کله راځي زه هم ګورم چې تاسو سره الله تعالی سکی لیکن مخکینه واقعات د سی و چې کله عذاب راغی نو مؤمنان پیغمبران د به بچ شو او کافرانو د اسلام دشمنان به د یخ پوری هلاک شو بده کی الله تعالی هغه مضمون ذکر کوي چې تاسو دغه حالات په انتظار باندې یي نو هغه حالاتو کې تاسو خیر نشته ځکه مؤمنانو د لپاره بشارت شو او د کافرانو د لپاره تخویب شو نو الله ثم ننجي بیا به من خلاص له رسولنا پیغمبران خپل والذین او هغه کسان امنو چې ایمان راوړل کذالک حقا علینا ننجي المؤمنین هم دغه شان چې څنګه مخکې من خلاص کړی دي وس هم لازم دی په من باندې خلاصول د مؤمنانو خلکو
نو په الحال به هم مؤمنان ته موږ نجات ورکو خلاص وکړو او تاسو به دغه عذاب کې راګیر شئ